ومنها اذ بعض د ظروفونه اذم د اذ د دې بنا پشان د حیثو ده حیثو چونکه په جمله داخلي دو نو جمله خو مضاف الیه نه ده نو ضرور مضاف الیه هغه کې مضمون د جمله نو مضمون د جمله خو صراحتا نو دا داسې ولکه منوي نو د غایات او پشان لکه د قبلو بعدو مضاف الیه چې پنیت کې مرادي وهي للماضي او دې برازي د پاره د ماضي په اکثر استعمالاتو کې دې د ماضي د پاره راځي اگر چې کله نه کله به مستقبل د پاره راځي لیکن کم نو دی وجنه په اکثر باندې حکم لګولو چې وهي للماضي نزل د متقید دی فی اکثر الاستعمالات فی اکثر کله کله مستقبل لپاره راشي ناغه شاذ او نادر به لکه الله تعالی وی فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم دې کافرانو ته پته لګي چې کله د قیامت پر د دې په سټونو کې اتکړی واچول شي فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم دا به قیامت پر د قیامت پر خلاصون کې ده اغلال د غل جمع ده غل هغه قید ته وای چې قیدی ته په غاړه کې واچي درې قسمه اتکړی دي یو لاسو کې چي هغه ته صفادین وای یو پخپې کې چي هغه ته سلاسل وای او یو قیدی ته په دې غاړه کې اوس باندې واچي شل سیر اوس پنا یا دینم غټه دام ډیره لوی سزا ده الله دې موږ تاسو ټول ساتي د قید او بند او د سزاګانو نه نو قیدی په سر دی خو خواړه چول نشي اذ الاغلال في اعناقه لعلك فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم دا هم ذکر بنی دا خدا قیامت کر دے منظر قرآن پیش کینو دا کم دے نو اذ دا راضی دا پارا دا ماضی نمگوی فی اکثر الاستعمالات فلا يرد علينا قوله تعالى فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم بعض علماء دا اذ ظرفیه نه ده بلکہ دا اذ تعلیلیه ده نبیا خوڑو اعتراض تنا اذ تعلیلیه مضارع ماضی ټولو باندې را دي وتقعوا او واقع بی بعدها پس تدغ اذنا الجملتان دوار جمله دنا پس جمله اسمی امرا دی او دنا پس جمله فعلی امرا دی دا الاسمیت والفعلیت دا وتقعوا بعدها الجملتان الاسمیت والفعلیت دا الجملتان نبدل لے رست برا دی دا اذن دوار جمله خواہ اسمیوی او کو فعلیوی اسمیہ لکه قرآن کرا دی اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم دا بدر واقع اللہ تعالی بینی چاگا وخمیات کئی کنا اللہ اکبر اذ انتم بالعدوة الدنیا تاسو دا بدر پاگا مقام کی وی چاگا مدینی تا نزدو دے وهم بالعدوة القصوى او دشمنان هغه طرف ته چې هغه د مکې نه لري دي لکه زه وایم چې طالبان دې طرف ته ولاړو چې دارالعلوم ته نږدې د پټلۍ نه دې طرف ته ولاړو او مقابل کې کافران د پټلۍ نه هغه طرف ته ولاړو نو د پټلۍ دا طرف مدرسې ته نږدې ده کاغه بل نو ګویا دې جانب مدینه ته دې نږدې او کافران ولته هغه کوی باندې قبضه کړی و دا داسې ده لکه دلته کې فوجي او بل فوج چې کمدانو دلته نه یو میل لري یا نیم میل لري نو اذ انتم کله چې وایي تاسو یې صحابو بالعدوة پاغه جانب الدنیا چې مدینه ته قریب دی وهم او دا کافران بالعدوة القصوى پلری طرف والركب اسفل منكم سمانا دا عبدالقهار به کوي والركب اسفل منكم قافله د ابو سفیان د سمندر په غاړه لاړه پټه ای خدا ابو سفیان د قافلې نیولې د پار راغلی د جنگ د پار هم مسلمانان نور راغلی رسول الله مبارک 314 صحابه دې د پار راوستي وو چې د ابو سفیان قافله چې د شام نه روانه و مکی تطلا لولاره په بدر و نو رسول الله وی دې قافلې ورنه بهر سوالو دغه د قافلې مقصد داو چې په دې کې څومره ګټه وشي نه پاغه ومغه توري او صغره او لیندې او غشیلو او مدینه باندې به حمله کو رسول الله د سر نه دا قافله
نیول پکار دی چې دی اډو وسلې وانلی لیکن ابو سفیان ته چې پته ولګېده چې الله کې صحابه بدر ته راغلي دا سمندر په غاړه غاړه لاړو دا نه وویستو والرکب اسفل. خیر دا خو درته کله نه کله د دې آیت معنا مکم چې قرآن کې مو څه درک پیدا کېږي، قرآن مجید کې څه درک پیدا کوي. و اصل شی خو زموږ مقصد ستا او زما مقصد قرآن او حدیث ته دا ایداتونه وغیره خو هغې دپاره پارسنګ د ځان ورته ښېږو چې پوهېږو پې، نو کله نه کله آیت باندې خیال کوئ. نو دی وایي وتقو بعدها الجملتان، راضی به د اذ نه پس دو جملې یعنی الاسمیة والفعلیة، فعلیم راضی او اسمیم. اذ انتم مهتدون، اذ انتم مهتدون جمله اسمیه ده او فعلیم راضی لکه جئتک اذ طلعت الشمس، زتا تراغلم چې کله انور راخته او کله چې انور راخته او یا اذا الشمس طالعه. اذ طلعت الشمس مثال د چا ده؟ جمله فعلیه ده. او اذا الشمس طالعه اسمیه ده. شکر ده چې دومره خو پیژنې، او ضرور جمله اسمیه او فعلیه پیژنې. دا هم ډیره ده چې طالب جمله اسمیه او فعلیه پیژنې. سر کې وړو کې ماشوم مم ورته وایي روټۍ ته مم، بیا ورو ورته کوکو، بیا وایي ډوډو، بیا ډوډۍ او بیا روټۍ ته ډېر وروسته رسي. تاسو الحمدلله ډوډو روټو نه وتئ، جمله پیژنې. عبدالقهار هم جمله پیژني. اذ طلعت الشمس کومه جمله ده؟ دیلا ډوډو کې روټۍ ته فعلیه ده. طلعت فعل طلعت او الشمس مبتدا ده، دا اسمیه ده. دا جمله اسمیه ده. اذا الشمس طالعه دا ځکه په دواړو داخليږي چې دا اذ مشتمل نه ده په معنا د شرط. کم ظروف چې په معنا د شرط دي نو هغه په فعل داخليږي، ځکه فعل هغه کې شرطي معنا متحقق کېږي، په اسم کې نه متحقق کېږي. ومنها اين او بعد د ظروف مبنیونه اين ده او ان ده للمکان، دا دواړه د مکان لپاره راځي، لیکن دا په معنا د استفهام باندې راځي او په معنا د شرطم. په معنا د استفهام چې راغلي لکه اين تمشي، یو طالب روان ورته اين تمشي، اين تذهب، اين تمشي، اين تذهب. یا ان تقود لکه کم ځای به کښېنې، ان تقود کم ځای کې ته کښېنې لګیا ہے. وبمعنى الشرط او دا په معنا د شرط هم راځي. اين تجلس اجلس، کم ځای چې کښېنې هلته به زم کښېنم. ان تقم اقم، کم ځای چې ودرېږي هلته به زم ودرېږم. دا څه دی؟ پرچه کې قدر ته راغی چې بین مثالا واحدا لأين اذا لم يكن للشرط وبين مثالا آخر اذا كان بمعنى الشرط. پوهیږي په سوال؟ د اینا یو هغه مثال چې د شرط په معنا ني، بل هغه مثال چې په معنا د شرط دي. دومره آسان سوال به درنه راغلی او نمبر به بلاک شوی وي. پوهیږئ؟ او درته وایم چې بین مثالا واحدا لأن اذا لم يكن لمعنى الشرط ومثالا آخر اذا كان بمعنى الشرط. دا خبرو باندې ځان پوهوئ. ګوره ومنها متى او بعض د ظروفونه متى ده للزمان، دا د زمانې دپاره راځي. شرطا و استفهاما، دا هم د شرط او د استفهام دپاره راځي. لکه متى تصم اصم، کله چې ته روژه نیسې زه به هم روژه نیسم. متى تصم، دوه ملګري وي او یو بل سره ډېره مینه وي چې هلکه ته روژه نیسې زه به هم تا سره ملګری. او ومتى تسافر اسافر، کله چې ته سفر کوې زه به هم سفر کوم. او دا خو شو هغه شرط او په معنا د شرط چې نه وي استفهامي. متى الاختبار، امتحان کله دی؟ متى الاختبار، امتحان کله دی؟ متى الاحتفال، جلسه کله ده؟ جلسه به هلکه کله وي. متى اللقاء، کله به هلکه ملاقات کوو. نو دواړو معنو کې دا مستعملېږي. ومنها كيف، بل د ظروفنا كيف ده، دا د استفهام دپاره راځي. حالا لك كيف أنت، اي في أي حال أنت، كيف حالك، كيف أنت، سرنګې ته تا تپوس کوم دلقاره كيف أنت، تو ما ته څه جواب راکړې؟ انا بخير.
الحمدلله انا بخیر و سلامه. یو وړوکی ماشوم نه ما تاسو کډیر وړوکی ماشوم عقبه کې ای ماشومانو خبرې ډېرې خوند کوي. وړوکو ما ورته کیف حالک یا انا مبسوط بحمد الله. مبسوط ډېر خوشاله ته وي. انا مبسوط بحمد الله. یو ځل مدینه منوره کې یو مرګري ته تلم، دروازه مې ورته دا کوله، ما ورته اینا محمود، نو یو ماشوم یې راته جواب را هغې بل ورته اسکوتي انا ابو شیخ چپ شوي. زه ورته خیمه کور دلته اخباري نمایندګان دارالعلوم حقانیت یو زمانه کې راغلي وو، نو هغوی ما ته پته راکړې وه. نو دلته ورغلم، احمد محمود دی وو، دا وړې ماشومې وې، عجیبه خوند کوي. موږ سره د حقاني او فاضلو عبدالودود نومې و د خوست، هغه هلته چوکیداري کوله مدینه منوره کې. نو دلته ورغلم، یې وړوکې غوندې ماشومې پرتوګ یې نه واچولې. یې مولوي صاحب ګوره ښه، یې ماشوم ته ګوره، هغه داسې پروت نو ورته ته تابان ته ستړی انا اکبسک در باندې زور وکړم. هغې داود مولانا صاحب پیاسې زور کولو، پرتوګ د دونو وړوکی ماشوم د درېو څلورو کالو دی ورته پروت دی، هغه زور کوي. نو روغونې مجرد ثلاثي ته یې ورته لاس کړو. یکدم هذا حرام یا شیخ هذا حرام. یاره دومره خوند یې کولو، وړو نه 12-20 دقیقې ورته ګوره ښه دی څنګه مست ناست دی، اوس به دی ټوپ کي زور یې پې کولو. دی ورته ناست نو چې روغ غوندې هذا حرام يا شيخ هذا عيب. وعلى كل حال كيف حالك؟ تبي الحمد لله انا مبسوط. عرب وي كيف حالك او سو کوئی كيف بالك، كل امر ذي بال. وعلى كل حال كلمه كيف استعماليږي او دام ظرف راضي في اي حال انت. ومنها ايانا للزمان دا بده پر د زمانه راضي استفهاما بم راضي لکه ایانا یوم الدین، کله به ورځ د قیامت. تپوس کوي ایانا په معنا د متا سر راځي. ومنها مز و مز، او بعضې د هغې نه مز و مز دی. دا تمام ځکه مبني دي چې دی کې معنا د حرف استفهام راته. د حرف استفهام مبني وو، نو کوم شی چې په معنا د استفهام راځي هغه به مبني وي. یا چا کې چې شرط نو هغه په معنا د شرط دی، نو حروف شرط مبني دي. نو کوم اسماء ظروف چې په معنا د حرف شرط راځي نو هغه مبني شلو. او دا رنګه مز او منذ، مز او منذ چې ظروف دي دا ځکه مبني دي چې دا مشابه دي د هغه مز او منذ سره چې کوم حروف جر دي. مز او منذ حروف جرم راځي، با او تا او کاف لام او واو منذ مسخله رب حاشا من عدافي انا لا حتى الى. نو دا مز او منذ دا چې دلته کې دا ظروف دي، لیکن دا موږ ځکه مبني کو چې دا د هغه موضوع منذ سره مشابه دي چې کوم حروف جر دي. او دا راځي په معنا د اول مودې سره ان صلح جوابا لمتا، قدا د متا د پاره جوابي. لکه یو سړی وایي چې ما رأیته مذ او منذ یوم الجمعة فی جواب من قال متا ما رأیت زیدا. یو سړی نه تاسو کله تا راسې زید نه دی لیدلی، متا ما رأیت زیدن د کوم وخت نه تا زید نه دی لیدلی. هغه وی منذ یوم الجمعه، د جمعې ورځې نه والې تر دې وخته پورې هغه ما نه دی کتلی. نو دی وایي چې فی جواب من قال متا ما رأیت زیدن، تا نه یو سړي تپوس وکړو چې د کله راسې تا زید نه دی لیدلی. هغه درته وایي چې ما رأیته مذ یوم الجمعه. مذ یوم، دا یوم به چې کوم دی نو مرفوع وي ځکه چې دا مذ ظروف نه دی. نو مذ یوم الجمعه یا منذ یوم الجمعه اول مدت انقطاع رؤیتی، اول مدة دنلی دو زما ایاهو زید لرا یوم الجمعه، دا د جمعې ورځ ده. و بمعنى جميع المدة دا کله کله په معنا د جميع مدې مرادي. ان صلح جوابا لکم، کچره دا د کم د پاره لکه ما رأیته منذ او منذ یومان فی جواب من. تانه یو سړی ته پوښتنه کو چې کم مدته ما رأیت زیدن، څومره موده وشوه، څومره دی وشوه چې تا دې نه ویلې. نه ورته وایي چې منذ یومان، منذ پوره 2 ورځې شو چې ما هغه نه دی لیدلی. بس به کو ختمېږي نه او دم د زیارت رسو.